یو زمانه کې پته نشته مفتی صاحب پاکال وکړو نو د مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه په یاد کې په ډی ای ښار کې کانفرنس و یاد دی لږ مخکې نو بهر تقدیر د هغوی په یاد کې کانفرنس و نو مونږ یو دو بسونه طالبان را سره نو تلو کانفرنس لنه نو بیا چې د کانفرنس نه راتلو نو شپه په لاره نو د کوهاټ نه اخوا یو کله د لاچي وی ورته نو هلته چې راورسېد نو روډ کې کاڼي پراته وو غټ غټ روډ یې بند کړی و نو هغه ډرایور اواز وکړو وی ډاکوان دي نو بس هغه ډاکوانو خود روډ بند نو پای خو بس نه راخته نو بسونه دواړه ودرېدل نو بیا هغه بسونه ولوټل نه بسونه ولوټل نو بیا ما هلته روډ ملګرو باندې بند کړ ما مونږ نه دې ځای نه نو روډ هم بند کړ نو دا خو زمانه کې دا کراچۍ والا ټرکونه په دې تلل نو داسې روډ په میلیونو یو خوا او بل خوا بند شو د دنیا پولیس راغی سره د کمشنر او سره د ډي سي او د نور انتظامی افسرانو هغوی به مونږ ته منت کو چې دا روډ کولاو کوي مونږ یې روډ نه کولاو ځکه هلته ډاکه پرېوته زمونږ خو ډاکه پرېوته لس 15 روپۍ ورا سره خو رانه واغستې مولیانو طالبانو سره صحیح اوس مولیان طالبان ښه دي لږ غوړ دي خو هغه خو ډېر غریبانانو نو لس 15 روپۍ خو رانه واغستې ګړی رانه واغستې بهر تقدیر هغه دا ستاسو مشر و ګلنصیب خان مولوي صاحب دی هم هغه وخت طالب و صحیح انو ده به وی دا جي څه چلو دا وی ځکه دا ډاکوان به د مخې نه را شروع شي بس کې ټول نه پیسې واخېستې ستا سیټ ته به یو سیټ مخکې ودرېږي بیا به کوز شو نو بیا به د شا نه را شروع شي پیسې به یې غونډول ستا سیټ ته به راوستې یو سیټ مخکې به بیا کوز شو نو ما ورته اصل کې دا کینولي ما و ما تاسو ته کینولي ما و نو په هر تقدیر عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې اوس مونږ دغه روډ بند کړ نو بیا دا انتظامیه ټوله او بیا هغه ځای یعنې مینز د کوهاټ ښار د جماعت ذمه دار خبر شو نو هغوی هم راغلل بیا انتظامیې هغوی سره به خبره کړو نو به رال چې څه وکړو نو ما ورته وایم تاسو اوس د دې علاقې د جمعیت مشران یې نو که تاسو څه فیصله وکړه زه انکار نه کوم ځکه چې ما جماعتي نظم عبارت د دې نه دی چې که مرکزي امیر هم راشي یا مرکزي صدر هم راشي یا صوبایي صدر هم راشي نو دې جواب دی وي مقامي نظم ته د حرکت کوي د مقامي نظم په اساس باندې نو بیا ما ورته ذکر وکړم که تاسو فیصله وکړه نو زه به ومنم البته ما زما رایه دا ده چې دا لار محفوظ کول غواړي زمونږ پیسې خو لړې او زمونږ ګړی لاړې او څه چې ونو هغه لاړل خو مونږ وو چې د دې ځای حفاظت وشي نور خلک ونه لوټلی شي او دا لار محفوظ شي بهر تقدیر فیصله په دې وشوه چې د دې ځای مقامي پولیس به ریپورټ لیکي څه به کوي او د دې ریپورټ به تحقیقات کوي او دا ډاکوان به را پیدا کوي همدغه طریقې اخري کې هم فیصله دغه وشي نو هغه چونکې زه ذمه دار وم نو د دې وجې یو ریپورټ به ته فایل کې نو ما د هغه ځای د تاڼۍ کب مشر چې و نو ما ورته وایم ته ماله پي پي سي راکړه نو هغه وایي چې پي پي سي او نو ما دا څنګه تاڼۍ کې پي پي سي نشته چې پي پي سي نشته ته کې څنګه اندراج کې خو هسې هغه 3-13 کول چېرې د واوړي د خدمات پي پي سي راکړه پاکستان پینل کوډ د قانون کتاب دی نو هغه یې راکړه نو ما کولاو کړه نو سیکشن مې پکې راوویسته نو سیکشن مې راوویسته ما تاڼه‌دار صاحب لیکه وی محرر به لیکي نو محرر لیکل کول نو ما ورته وایم دا کسان د 20 نه کم از کم زیات وو نو هغوی به په چغو شو وی نه نه جي 3 به ما 3 بلکل نو ځکه ما دې غاړې هم ولاړو شاته هم ولاړو دغلته هم ولاړو نو دا ما د 20 نه زیات وو نو هغه به د 20 نه کمول چې په نوکرۍ حرف را نه شي ما به ورته کم از کم دا 14 وو ما شمارلی نو خو 14 وو اوس هغوی وایي چې دا زمونږ د ټول انتظامي نوکري ختمېږي بیا هم غر کېږي نو بس په دې جګړه وه 2-3 غنټې تېرې شوې نو بیا د جمعیت مشرانو زه چې 15 که نو ما هغه نور مړه کړم وی زه ورته چې 15 که نو ما ورته وایم بس دا سره ډرامه ده خو زه ویې لیکئ چې څو لیکئ که یو لیکئ که نه لیکئ وایي غلا وشوه هېڅوک هم نه و صحیح ما چې په تعداد ما اعتراض دی نو پس وایي چې غلا وشوه هېڅوک نه صحیح لکه د ملک کې وایي خلک وایي دا ملک ولوټلی شو وایي که نه وایي لږ زور سره
چې څوک هم راشي حکومت ته وای بس لوټلی دی نو مونږ وړاندې حکومت یو هغه یې لوټلی دی نو دا ملک خو لوټلی چې ځکه زمونږ حالات بد دي خو اوس چا ولوټل دا پته نه لګي صحیح شو نو ما یو آرټیکل ولیکه او دلته شایع هم شو جرم بغیر مجرم کې څه چې دا داسې ملک ته جرم پکې شته نه څوک انکار نه کوي خو مجرم نشته مجرم نو ما هغه آرټیکل کې ولیکل ما اوس پکار دي چې په دې انسانانو کې خو دا جرم چا نه کړی خو جرم خو شوی دی هغې نه انکار نشته نو اوس دا به دوو طبقو کې یو طبقې کړي یا به جناتو کړی عقل پکې دی او یا به یې فرشتو کړی صحیح نو ما اوس د هغوی نومونه معلومول پکار چې دا جرم کومو جناتو کړی دی کومو فرشتو کړی دی چې کیس وکړو دی نو ان هذا القرآن یهدی للتی نو شیطان ووی چې لاقعدن لهم صراطک المستقیم او ګوره دا دومره زورور شیطان دی چې الله تعالی ته طریقه واردات هم واضحه کړه وی لاقعدن لهم صراط ثم لآتینهم من بین ایدیهم بیا وی دی باندې به زه حمله کوم د مخې نه ومن خلفهم د شانه وعن ایمانهم د ښي جانب نه وعن شمائلهم د ګس جانب نه ولا تجد اکثرهم شاکرین او تب بیا د دوی اکثریت ځان د پاره شکرګزار یعنی تابع به نه مومي دوی به زما اتباع کوي اوس الله تعالی فرمایي چې ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم د دغه بهترین لارې طرف ته قائم مستقیم لارې طرف ته یا قیم لارې طرف ته چې په هغې لکه د ټرین ورسور شي نو بس په خپله به روانې الله طرف ته ان ربي علی صراط مستقیم پروردگار صراط مستقیم په هغه بل طرف باندې ناست مونږ ته انتظار کوي نو یهدی للتی هی اقوم ویبشر المؤمنین او دغه قرآن دا بشارت ورکوي مؤمنانو ته الذین یعملون الصالحات خو هغه مؤمنانو ته چې کوم عمل د صالحاتو کوي ان لهم اجرا کبیرا چې دوی له په آخرت کې ډېر لوی اجر دی نو د دنیا په اعتبار وي چې ژوند برې برابر شي ځکه دا ګاډی ولې په برابر لار رواني او د آخرت په حواله وي چې اجر کبیر به درته میلاو شي یعنی معنا دا ده چې دنیا به دې مباده شي آخرت به دې مباد شي او دغه زمونږ مطلوب هم دی ځکه دغه دعا کوو بار بار چې ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه دلته هم خیر راکې آخرت کې هم خیر راکې نو اوس دنیا چې آباد شي آخرت آباد شي آبادی کې په دې قرآن باندې